هغه وخت چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو مبارکو نه وینه روانه ده، د بدن مبارک نه وینه روانه ده، د ملا مبارک نه وینه روانه ده، د سر مبارک، د خپو مبارک، د بدن هرې حصې نه وینه روانه ده. او حضرت عائشې ته تپوس وکړو رضی الله تعالی عنها چې تاسو باندې ټول نه زیات تکلیف کله راغلی دی؟ امام الانبیا ورته فرمایي کله چې ستا قوم په طایف کې زه په کاڼو باندې وویشتمه داسې تکلیف ما باندې بیا چېرته نه دی راغلی. د ټولو انبیاو تکلیفونه کله یو ځای کې زما د یو طایف تکلیف ته نه رسېږي. په هغه دوران چې ځای د پناه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره نشته دی، هغه سخت تکلیفونو کې د غرونو فرشته حاضره شوه او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ما ته اجازت راکړه، زه الله طرف نه رالیږلی یم، د الله نه مې اجازت اخیستی دی او راغلی یم، ما ته اجازت راکړه چې د دوو غرونو منځ کې دا ټول خلک چخلي کړم او ختم یې کړم چې آینده دپاره څوک داسې تاسو سره حرکت ونه کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي زه الله رب العزت رحمت للعالمین جوړ کړی شوی رالیږلی یم. او بیا دعا وکړه اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، یا الله زما دې قوم ته هدایت ورکړه، یا الله دوی نه پوهېږي، یا الله دوی ما نه پېژني، دوی په غلط فهمۍ کې دا کار کوي لګیا دي. دعا یې ورته وکړه او وایي زه دا امید ساتمه که دوی مسلمانان نشو الله تعالی به د دوی په نسلونو کې مسلمانان پیدا کړي او هغه به زما د دین خدمت کوي. اوس یو بله خبره ښکلې او مزېداره واوره، نن چې مونږ په دې پاکستان او هندوستان کې مسلمانان یو، نن چې بر صغیر کې دا انسانان په کروڑونو باندې مسلمانان دي، دلته یو کس راغلی و، دلته سونو کاله مخکې یو کس راغلی و، محمد بن قاسم په دې سند طرف نه راغلی دی او دې ته باب الاسلام هم وایي، دې طرف نه اسلام په دې علاقه کې داخل شوی دی او د محمد بن قاسم تعلق د بنو حنیف قبیلې سره، بنو ثقیف قبیلې سره او بنو ثقیف قبیله دا په طایف کې اوسېده. دا هغه خلک دي، دا هغه زما د خپل پیغمبر دعا وه چې هغې نه محمد بن قاسم الله پیدا کړو او هغه دلته راورسېدو، اسلام یې مونږ ته راورسولو. هغه ټایم یې دعا کړې وه چې ختم یې کوي محمد بن قاسم به نه پیدا کېدو، اسلام به بر صغیر ته نه راتلو، پته نشته چې مونږ به د چا عبادت کولو، یا به نور ته پراته وو، یا به سپوږمۍ ته پراته وو، یا به کاڼو ته، یا ونو ته، یا بوټو ته، یا به سمندرونو ته پراته وو، سجدې به م کولې. نن چې مونږ مسلمانان یو، د هغه د طایف واقعه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وه